هغه ورځ ده چې شیخ الهند حسین احمد مدني ته پګړۍ تړي، یا هغه ورځ ده چې حسین احمد مدني جج ته مخامخ ودرېدو چې کله یې فتوا ورکړله وی خلافت عثماني چې کم خلاف کم فوج تشکیل شوی دی په دې کې برتی کول حرام، ځکه هغه د خلافت عثماني د خاتمې دپاره تشکیل شوی، پاکستان او انډیا او بنگلادیش یو. حسین احمد مدني فتوا ورکړله وی په دې فوج کې برتی کېدل حرام. جج وغوښتو تاسو ته بچو دا منصبونه پراته دي ښه، دا محاذونه درته پراته دي ښه، فتوی به راځي، خلق به په دین حملې کوي، ته به د قلم نه کار اخلې چې کله د قلم ضرورت راځي، د ژبې نه به کار اخلې چې کله د ژبې ضرورت راځي. حسین احمد مدني جج وغوښتو، ورته وایي حسین احمده فتوا تا ورکړې، دا فتوا تا ورکړې. حسین احمد مدني رحمت الله علیه ورته وایي ورکړې مې ده، اوس یې ورکوم او بیا به یې ورکوم، دا زما دنده ده. هغه جج ورته وایي حسین احمده د سزا نه خبرې، د فتوی د سزا نه خبرې. حسین احمد مدني ورته وایي د مرګ نه به بله سزا، د مرګ نه به بله غټه سزا. حسین احمد مدني ورته وایي ما له چې شیخ الهند پګړۍ تړله او ته پګړۍ ولونه یې تاول، نو ما ته وی حسین احمده دا پګړۍ نه ده یوازې، دا پګړۍ نه ده، وی په ژوند به دې پګړۍ او چې مرګ راته نه دا به دې کفن وي. حسین احمده خدمت به کوي، دا پګړۍ هم ده او دا کفن هم دی. ما چې د کوره وځي نو تصور به کوي چې دا پګړۍ مې کفن هم ده، اوس مې پګړۍ ده او که روغ را نه لمه نو دا به مې کفن شي، وستلی به یم ربنه. مې ماله چې شیخ الهند دستربندي کوله ما ته دا ویلي، جج ته وایي ما کفن راوړی دی، دې ته د پګړۍ په دې ته دا یوازې پګړۍ نه ده چې تا ته پګړۍ ښکاري، دا پګړۍ نه او دا کفن هم دی. زموږ اکابرو داسې د دین خدمت کړی. جج ته خبرې څومره کلکې کلکې کوي او بل طرف ته د عاجزۍ امتحان داسې نه و. زموږ اکابرو به چې سړي به ولیدل د سړي ژوند به بدل شي، چې به ورسره کېناست ژوند به یې بدل شي، چې به ورسره کېناست. حسین احمد مدني رحمت الله علیه سفر کو، په ټرین کې روان دی، په ریل ګاډي خواته ورسره هندو کېناست، په یو سیټ ورسره هندو ناست دی او په لاره سفر کې چې مزل یې وکړو نو هغه هندو چې دی د هغه اودسماتي تړلی شو. زه اودسماتي ته ورځم، وی ټیک ده. هغه هندو پاسېد اودسماتي ته ورغی په ریل ګاډي، سمدستي واپس زر. حسین احمد مدني رحمت الله علیه ورته ولې ته زر راغی؟ وی حضرت واشروم ګنده و، د اودسماتي مناسب نه و، بس زه زر واپس راغی. وی واشروم ګنده دی؟ وی او. حسین احمد مدني رحمت الله علیه پاسېدو، کاغذونه یې راواغستلو او دنده لاړ د ریل ګاډي واشروم یې صفا کړ، ټټۍ او لیټرین یې صفا کړ. چې راغی هغه هندو ته وایي زه اوس راووتلم، وی واشروم صفا دی، زه اوس راغلم، ته ورشه. هغه هندو چې لاړ نو واشروم صفا کړ. هندو پوه شو چې دا واشروم ده صفا کړ، ما نه پس دی لاړ او ما ته واشروم صفا کړ. هندو په لاره نظاره وویل چې دا څوک دی، دا به څوک دا ما سره ناست. چې ریل ګاډی سټیشن ته ورسېدو نو دنیا خلق استقبال نه راوتلی دی، ملکونه ډک. خلق تپوس کې وي دا خلق څه ته ولاړ دی کته دې سټیشن باندې؟ وی دا په دې ټرین کې شیخ العرب والعجم حسین احمد مدني را روان دی. خلق هغه ته ولاړ دی، موبایل نشته، پوس نشته، تصویر نشته، اشتهار نشته، سټیشن ډک دی. وی په دې ګاډي کې شیخ العرب والعجم حسین احمد مدني را روان. خلق حیران شو چې دې ټرین کې ناست دی او یو بل نه تپوس کې هغه حسین احمد مدني څوک دی؟ د هندو تپوس کوي هغه حسین احمد مدني څوک دی؟ کس راغی او لاس یې په هغې هستۍ کېښود چې کوم د هندو سره په یو سیټ ناست وی. هغه حسین احمد مدني پکې دا دی. هندو حسین احمد مدني ته ګوري او د لیټرینګ هغې صفایۍ ته ګوري
هغه هندو پاسېدو ورته وی حضرت تا لیټرین نه دی صفا کړی تا واشروم نه دی صفا کړی تا زما سینه د کفر نه صفا کړی ده حضرت لاس را دې خوا کا چې زه ستا په لاس باندې ایمان راوړم ماله به درته بچو زمون اکابر په دې نقش قدم چلی دي دا هغه پګړی ده چې کومه پګړی شیخ الهند حسین احمدی مدني ته په سر کړی وه بچو دا پګړی ډېر لوی حیثیت لري دا لوی سند لري دا ډېر لوی مقام لري علماو پګړی ملر کوي د سر نه د دې یو خپل برکت دی دا د اکابرو یو نښه ده دا د اکابرو یو فتح ده دا د اکابرو یو عزتو دا د اکابرو یو شان او شوکت په سفر او په حضر کې به پګړی تړلې وه په عدالت کې به پګړی تړلې وه چې جج ته به مخامخ شوم به پګړی تړلې وه وی دا پګړی نه او دا کفن دی دا داسې پګړی نه ده چې دا ما ستا د سر نه تو کړه ته کور ورشه او کېنوه نن به فارغ شي او سبا به په سر پګړی وي نن به عالم او سبا به سرتور سر ګرځي علماو دا پګړی نه دي یوازې دا د شیخ الهند پګړی وګڼئ دا د حسین احمدی مدني پګړی وګڼئ دا به د سر نه نه کوزوئ دا به په سر باندې تړلي یوه پیره چې د علم پګړی په سر راغله بیا به دا پګړی د سر نه نه کوزوئ دا عامه پګړی نه ده دا عامه کپړه نه ده ښه طلباو د دې پګړی لحاظ به کوئ دا د ډېرو لویو لویو خلقو په سر وه